बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कतुनको چې څنګه تاسو پته ده موږ تاسو ته ټایم په ټایم د هیلث حوالې سره د ډینټیسټ حوالې سره معلومات شیر کو. شانو نن چې کوم د کې پی کې میډیکل فیکلټي ډینټل فورث سیمستر چپټر نمبر 9 کې موږ د ډینټل کیریز پریویس تاسو ته یو کلاس اغستو آنلاین هغه کې موږ تاسو ته د ډینټل کیریز ډیفینیشن کړو او هغه کې موږ بیا تاسو ته ویلو چې دا شانتي په تاسو د ډینټل کیریز تیوریز بیان او دا کلاسیفیکیشن اف د ډینټل تیوری. نو نننې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی what is dental caries caries مطلب dental caries theory سدي د دې ویډیو مونږ تاسو ته د dental caries باره کې معلومات درکو. د ټول مخکې خو به تاسو ته د تیوري باره کې ووایم چې تیوري څه ته وایي، په پښتو کې څه ته وایي. دا تیوري ویلی شي مطلب یو ساینټیسټ دی هغه یو نظریه پیش کړله او د هغې نه پس هغه یو خپله یو نظریه پیش کړله او هغه اپلای شوله که فرض که هغه نظریه صحیح وه نو هغه به موست اکسپټیبل تیوري راځي او که صحیح نه وي نو هغه بیا غلطه نظریه هم کیدی شي. دقه شانو ډېرې تیوریګانې شوي دي چې هغه غلطې شوي ثابت شوي دي او ټیک هم ثابت شوي دي. نو دقه شانو د ډینټل کیریز چې کوم تیوریز دي نو هغې کې څه تیوریز داسې دي چې هغه ویک دي، کمزوري دي، دومره سټرانګ نه دي او بعضې تیوریز پکې داسې دي چې هغه موست اکسپټیبل تیوریز دي. دقه شانو زه به تاسو ته دا ووایم چې کله ډاروینز یو ساینټیسټ و هغه ویلي وو خپله تیوري یې کړې وه چې انسان چې و نو دی مخکې د شاهدوجي په شان و نو بیا ټایم سره سره چینج کېدو سره هغه شکل بدلېده نو بیا د یو انسان شکل جوړ شو او دا په دنیا کې انسانان ګرځي. خو دغه تیوري چې وه نو دا کمزوري تیوري وه، یو اکسپټیبل تیوري نه وه. نو بیا د دې بل چې کوم مثال دی چې کوم سټرانګ تیوري ده مطلب چې کوم یو ساینټیسټ و هغه ویلي چې تاسو کلم موبایل وولئ او هغه واپس ریفلیکشن کي د هغې چې کوم ریاکشن دی د هغې عمره تیزۍ سپیډ سره به راځي، یا مثال چې یو دوه ګاډي یو بل سره وجنګېږي د هغې هغه واپس تلو ته یا د هغې جنګېدو ته چې کومه تیوري شوې وه نو هغه موست اکسپټیبل تیوري وه او انسان ذهن منله. دقه شانو په ډینټل کیریز کې مو څلور پنځه شپږ تیوریز داسې دي چې هغه ډېرې اکسپټیبل نه دي، ډېرې جاندارې نه دي. او یو تیوري ده ډي میلر چې په بعضې کتابونو کې ویلی شي چې 1882 کې چې کومه تیوري هغې ویلې وه او بعضې کې ویلی شي چې 1890 1819 کې او یا چې کوم 1882 کې چې کومه تیوري ده ډي میلر چې کومه تیوري کړې وه نو موږ به تاسو سره د هغې باره کې معلومات درکو او هغه تیوري موست اکسپټیبل ده، مطلب هغه یو جانداره تیوري ده. نو نننی چې کوم زمون کلاس دی چې زمون کوم آنلاین کلاس دی هغه به د ډینټل کیریز تیوریز باره کې او کومه تیوریز به د ډي میلر چې کوم ساینټیسټ و هغه د کیریز باره کې کومه تاسو ته تیوري درکړې ده به تاسو سره هغه ډسکس کوم او ورسره چې کومې دغه پنځه شپږ تیوریز دي د هغې به زموږ تاسو ته شارټکټ نومونه په دې ټاپک کې اخلو او انشاءالله چې کوم را روان ټاپکونه دي را روان کلاسونه دي نو هغې کې بیا موږ تاسو ته مختلف چې کوم تیوریز دي چې کوم د هغې باره کې موږ تاسو سره ډسکس کوو. نو راځئ چې موږ چې کوم د ډینټل تیوریز دی ډي میلر څه ویلي دي. ډي میلر ویلي دي چې according to him dental decay is chemoperatic process. It is two-stage process. There is a decalcification of the enamel which also result the destruction of the dentine. Or the other hand, in the second stage there is a dissolution of the substance reduce of the enamel and dentine. دا د چې کوم ډي میلر تیوري ده نو موږ به ټولې خبرې د دې باره کې کوو. دقه شانو د چې کومه لیجنډ تیوري وه چې کوم وام تیوري ورته وایي نو هغې کې ویلي دي چې کیڑا کس وجہ سے لگتا ہے، مطلب چې کوم د ډینټل کیڑا ورته وایي وام هغه په څه وجه باندې راځي. دقه شانو هیومرل تیوري ده، دغه شانو پروټیولیټک تیوري ده، دغه شان دې سره چې کوم کیمیو پیراسیټک تیوري ده، چې کوم پیراسایټ تیوري ده نو دا هغه تیوریګانې دي هغه موږ تاسو سره نمبر په نمبر کلاسونه اخلو هغه به تاسو سره ډسکس کوو. خو چې کوم نن کومه تیوري ده نو هغه کومه یو ده هغه د دې ته کیمیو پیراسیټک
تیوري دیتا بل نوم ویلی شي چې کوم ډي میلر تیوري او د دې چې کوم دریم نوم دی ایسیډوجینیک تیوري ایسیډوجینیک تیوري دا په دې نومونو باندې تاسو ته راځي چې کوم فیفر دی هغې کې به هم تاسو ته راځي واټ از کیمیوپیراسیټک تیوري واټ از ډینټل ډي میلر تیوري او دې سره سره چې کوم ایسیډوجینیک تیوري نو دا په درې نومونو باندې دغه تیوریز راځي اوس دا ټول یو نمونه دي مطلب چې کوم د چې کوم ډي میلر تیوري و چې کوم موست اکسپټیبل و دا د هغې درې نومونه دي نو راځئ چې مونږ دې باره کې معلومات حاصل کړو چې ډي میلر په خپله تیوري کې څه ویلي دي ډي میلر ویلي دي چې کلم چې کوم ډینټل کیریز دي نو هغه په څه شکل شوی دی هغه مونږ 2 سټیج کې ډیوایډ کړی دی مطلب ډینټل ډیکې چې ده ډینټل ډیکې څه کېږي هغه راځي د څه په وجه راځي هغه راځي د کیمیو پیراسیټک تیوري دغه شانو دا چې کوم کیمیو پیراسیټک تیوري ده نو دا به دې کې څه دي نو دې کې کیمیکلی او پلس چې کوم پیراسایټ دي چې کوم جراثیم دي نو دا د هغې دواړو نه جوړه شوې ده کیمیو پیراسیټک تیوري دې ته ایسیډوجینیک تیوري ورته هم وایي او دغه شان ډي میلر تیوري ورته هم وایي نو ډي میلر وایي چې دا په 2 سټیجونو نه تیریږي دا چې کومه ډینټل ډیکې ده هغې کې څه کېږي اټ از 2 سټیج پروسس دیر از د ډیکیلسیفیکیشن اف د انیمل او مطلب په هغه لومبي سټیج کې چې دی نو چې کوم د انیمل ډیمینرلایزیشن دی مطلب دا به تاسو د غاښ چې کوم هغه سټرکچر دی هغه تاسو جوړ کوم هغه داسې دی فرض که دا یو ټوت دی او دغه شان د دې دا انیمل شو او دغه شان دې سره دا روټس دی او د دې چې کوم دا دی نو دې ته ویلی شي انیمل او دې سره دا کوم سایډ دی دا ډینټین دی او دغه شان دې بون سره چې دی دا سیمنټم دی دا دغه سټرکچر دی او دغه شانو دې سره چې کوم د دې پلپ دی نو هغه به داسې دې شکل کې راځي دې ځایي سور کلر ورته تاسو وینئ دغه شان د دې نه یو پلپ دې ته راغلی دا پلپ چیمبر دی او دغه شان یو پلپ روټس ته راغلی دی دغه شانو دا د غاښ سټرکچر دی اوس ډي میلر څه ویلي دي ډي میلر ویلي دي چې هغې کې به د انیملو کې به څه کېږي د ډیکیلسیفیکیشن به کېږي یا ډیمینرلایزیشن به کېږي مطلب ډیمینرلایزیشن هغې باندې موږ ته اوس ویلي چې ډیمینرلایزیشن څه ته وایي چې کوم د هډوکي کې هغه چینجز راځي او هغه بون چې کوم بلډ فری دي نو هغې ته ویلي شي ډیمینرلایزیشن نو هغې کې به په دا انیمل دی دې کې به ډیکې وشي دې کې به کیریز وشي هغه ډیمینرلایزیشن کېږي او څه کېږي وچ آلسو ریزلټ د ډسټرکشن آف د ډینټین مطلب چې کله مو په انیمل کې کیریز وشي چې کله هم دې ته مطلب سټیکي فوډو ته راشي خوراکو ته راشي نو هغې کې بیا څه چل کېږي هغه بیا ډینټین ته کنورټ کېږي ډینټین هغې کې به ډسټرکشن اف د ډینټین کېږي مطلب هلته کې به ډینټین چې نه بالکل ډسټرکټ کېږي او سره چې کوم د سیکنډ سټیج و نو هغې کې ډي میلر ویلي چې ډیزولوشن اف د سافټ اینډ ریسیډیوز انیمل اینډ ډینټین مطلب هغې کې به څه کېږي هغې کې به ډیزالو کېږي څه به پکې څه به یې ډیزالو کړي هغه چې کوم د انیمل او ډینټین که تاسو وګورئ که نه نو انیمل یا دا ډینټین چې دا هارډ دی دا سخت دی چې کله مو دې ته ډینټل ډیکې وشي او دې ته کیمیو پیراسیټک مسله راشي او دې کې کیریز او پیراسایټ او چې کوم مایکرو ارګانیزم دی هغه دې ته راشي نو هغه ځای کې څه کېږي هغه غاښ چې دی نو هغه سافټ اینډ ریډیوز اف د انیمل اینډ ډینټین او هغه د غاښ هغه چې کوم سافټ دی هارډ کور و هغه به سافټ شي او سافټ چې شي نو هغه به ډیزالو کړي او خرابي به نو دې سره او دې پروسس ټولو ته ویلی شي ډینټل کیریز دا د ډینټل کیریز چې کوم تیوري وه چې کوم ډي میلر کړی وه تاسو هغې په دې شکل کې کړی وه تاسو د تاسو ته دا په بل سایډ نه کومه چې هغې باندې به انشاءالله تاسو ښه پوه شئ
هغه دا ده ډي میلر ویلي دي چې کومه ایسیډوجینک چې کومه تیوري ده چې کومه ډي میلر تیوري ده هغه ویلي دي چې څه چل دی فرض که دا یو مونږ غاښ جوړ کړو دا به واخلو لور لکه شان دا د دې انیمل دی او دا د دې روټس دی ډي میلر ویلي دي چې هر کله دې کې خوراک ونخلي دا به څه په وجه کېږي چې کله انسان خوراک کي نو په غاښ باندې به پرشر راځي چې کله په هغې باندې پرشر راشي نو هغه به څه کي هغه به فوډ خوراک په وجه باندې راځي فوډ پارټیکل به راځي هغه فوډ پارټیکل سي هغه سټیکي یا سخت دي هغه هغې کې سي هغې کې کاربوهایډریټ دي چې کله هم هغې خوراک کې کاربوهایډریټ دي نو هغه به شوګر پرېږدي هغه به شوګر لیول چې دی هغه به سیوا کي صحیح شو هغې شوګر لیول سیوا کړو نو هغه به د څه په وجه باندې راځي هغه به راځي مطلب د هغې چې کوم هغه نقصان دی د څه عقر په وجه باندې به راځي هغه به راځي د کاربوهایډریټ د خوراک په وجه باندې به راځي او د هغې نه پس چې کله دا ډینټل ډیکې ډینټینو ته کنورټ شي نو هغه ځای کې به څه کېږي چې کله هم دې ځای کې فوډ پارټیکل ونښتلو چې کوم سټیکي فوډ دي هغه ونښتله نو هغه ځای کې چې کوم ډینټین دي ډینټین کې جوړ شي مایکرو ارګانیزم دې کې مایکرو ارګانیزم راشي نو هغه ځای کې چې کله هم دې کې د خوراک هغه پیګمنټیشن کېږي مطلب د هغې هغه خوراک هغه ذرې کټ کېږي او مطلب د مایکرو ارګانیزم هغه خوري نو هغه څه پیدا کړي هغه پیدا کړي ایسډ چې کله هم پیګمنټیشن د خوراک کېږي نو هغه پیدا کېږي ایسډ به پیدا کړي او چې کله هم هغې ایسډ پیدا کړو نو دکه اکر ټو ایسډ مطلب د دې چې کومه تیوري ده د دې بل نوم شو ایسیډوجینک تیوري مطلب دې څه چلو کو دې د خوراک په وجه کاربوهایډریټ پیدا کړل او هغې هلته کې چې کوم مایکرو ارګانیزم هغې وخوړو هغې پیدا کړل ایسډ نو هغې په وجه ډي میلر ویلي چې هغه ایسیډوجینک ایسډ پیدا کړي او د هغې په وجه دې ته یې نوم کېښود ایسیډوجینک دکه شانو دې سره سره چې بیا دی نو چې کله مو دا پلیک سیوا شو مطلب دا جراثیم سیوا کېږي داسې روزي دا ټول غاښ یې پټ کړو نو هلته کې به څه کېږي هلته کې به ډېر په تیزۍ سره فلیک جوړېږي مطلب فلیک به جوړېږي او د هغې چې کوم بیا ګمز یا چې کوم ټوت دی نو هغه بیا خرابېږي دکه شان او دې سره سره چې کله مو په وجود کې دا پراسس کېږي رواني په غاښ کې نو هغې کې بیا پیدا کېږي هغې کې بیا څه پیدا کېږي هغې کې بیا تاسو ته چې کله مو د دې تعداد سیوا کېږي نو په ټوت کې به ډیکریز کېږي څه به ډیکریز کېږي هغې کې به تاسو ته پی ایچ 0.5 هغه شکل ته به راځي چې کله مو پیچ د دې نه کمیږي نو هغه ځای کې بیا په انیملو کې چې څنګه ډي میلر ویلي دي چې ستاسو پی ایچ کمیږي مطلب چې کله مو ډیمینرلایزیشن کېږي نو د هغې پی ایچ لیول به کمیږي چې کله هم د پی ایچ لیول کمیږي نو د غاښ چې کم د انیمل دی دا اوس پرس که غاښ شو د دې دا چې کوم کور دی مطلب د ډینټین دی یا انیمل دی هغه سخت دی کلکي او چې کله هم دې سره د کاربوهایډریټ په وجه د شوګر په وجه هغې هغه لیول چې دی نو هغه بیا په کمی راځي په ډیکریز کېدو راځي نو دې نه څه جوړېږي سافټ اینډ ریسیډیوز دا بیا سافټ اینډ ریسیډیوز ته راځي او چې کله هم دغه شکل ته بدل شي نو بیا مکمل غاښ خراب شي او هغې ته ډینټل کیریز لګېدلي او هغه بیا کور کېږي نه چې کوم سینیر دي چې کوم ډاکټرز دي نو موږ څونه سټډي کړی دی هغې کې دا ویلي دي چې څنګه یو انسان په وجود کې ګلوکوز کم شي د هغې لیول کم شي هغې په انټراوینس یا په بله ذریعه ورکولی کېږي نو دقه شان د ډینټل لپاره مو د ډینټل لپاره هم دقه شان هم په دې طریقه باندې چې د دې پی ایچ سیوا کوي تاسو نو تاسو بالکل اورلی دلته مطلب ګلوکوز به ورته ورکوي او د دې هغه لیول چې کمیږي نو هغه به په اورلی باندې کمیږي دقه شان او دې سره چې بیا نورو کوم تیوریز دي مطلب چې کوم وارم تیوریز دي هیومرل تیوریز دي دغه شان کیمیکل تیوریز دي او دغه شان پروستاتیک تیوریز دي او دغه شان پروټیولوسس تیوریز دي نو هغه به انشاءالله موږ تاسو نمبر په نمبر کو
نو دا خو د چې کوم د ډینټل تیوریز ډي میلر ویلیو نو دا د هغې هغه ډیفینیشن دی دا تاسو لازمي یاد کړئ او دې سره سره دا د دې نه به یو کوېسچن راځي په فیفر کې او لازمي چې کومه ایسیډوجینک تیوري ده یا ډي میلر تیوري ده یا دغه شانه دې سره سره کیمیوپراسیټک تیوري ده چې کوم پروسس دي دا ټول یو نمونه دي چې کله هم تاسو په فیفر کې راشي نو دا درې لاینونه دي دا ځان سره یاد کړئ او انشاءالله مارکس به اخلئ که ډینټل سټوډنټ په دې کې په څه پوه شوي نه وي نو موږ ته لازمي په کمنټ باکس کې کمنټس وکړئ او انشاءالله دې سره چې کومه زموږ د کې پی کې میډیکل فیکلټي فورث سیمسټر ډینټل چپټر نمبر 9 کې چې زموږ کوم ډینټل کیریز موږ ډیفینیشن کړو نو هغه به تاسو په ډسکرپشن کې د هغې لینک میلاو شي هغه بیا سټډي کړئ او انشاءالله دغه شانه زموږ چې کوم دریم کلاس وي نو هغه موږ تاسو سره ترتیبات آنلاین اخلو او کوشش کوو چې دې پسې بیا کلاسیفیکیشن وکړو او دغه شانه نمبر وایز مخکې ځو ډېره مهرباني تھینک یو